توي سدي مجلس تا حضري وكي تسرتي لكربلا خربة دمراوي تاوش وخيالي بمخد خاوي 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 متميانو ورملي صغرى نخيل ما نكبر والدي ورور تدا ورملا بيبياي سروانيجي وروراي دخوال مخدر واخرب دداوي ساوش وخيالي بمخد خاوي سترتي لكربلا خرب دمراوي ساوش وخيالي بمخد خاوي خداش سپرلوي جنونا وګلونه ښکلي جلالاي ګلا خبر دموي تاوش وخيالي بمخد خاوي تسرتي لكربلا خرب دمراوي تاوش وخيالي بمخد خاوي ايوا درمون جملة ورمني وروح توكاسي ولا لقى جابنا مخنا اسكاي وسارنا شالنا مخنا اسكاي سزير دوك سمدي دانونا ببياناوي تاوش وخيالي بمخد خاوي سترتي لكربلا خرب دمراوي تاوش وخيالي بمخد خاوي شيرنا خورد دماء ودلوب غرور دماء متميانو ورملي بيبي سويلا اكبر پام ورني كواس خافناوي تاوش وخيالي بمخد خاوي تسرتي لكربلا خرب دمراوي تاوش وخيالي بمخد خاوي وخيال من ورورا خيال من ورورا تخواني وبابا رغلي زواليا خزان خماشكا جگڑا بلاوي
څا وشوه خیالي په مخ د خاویې څه راځي له کربلا خور به د مړاوي څا وشوه خیالي په مخ د خاوي یکه مدینه ښکلې دی د جاد روزه ښکلې دی ته ورکې نوي بیا بړانګه خراباوي څه وشوه خیالي په مخ د خاویې څه راځي له کربلا خور به د مړاوي څه وشوه خیالي په مخ د خاویې وروره تو انتظار کی بوامائی و درهی لیار کی بوام د کربلا پلور مجران دراوی څا وشوه خیالي په مخ د خاوی ته څه راځي له کربلا خور به د مړاوي څا وشوه خیالي په مخ د خاوی عبدالله فکر وکړ د خیالي ذکر وکړ بېغم درومه که د مینه د رښتیاوي څه وشوه خیالي په مخ د خاوي څه راځي له کربلا خور به د مړاوي څه وشوه خیالي په مخ د خاوي پر یاد وکو یا وا مسافر حسین متامیان حسین مولا و عباس سره حجره کې نوز دی مولا د نمی خی عباس دلی کی د شهیدانو پیرسې بیله جوړ کو د بیبیانو بیله څیه یوس ورور حسین سره عباس ناست په حجرې کې یا دا کیسه یې ورته وکړه لګلې کې ورور حسین سره عباس ناست په حجرې کې و دا کیسه یې ورته وکړه لګلې کې علم دسته یایم ته یې لیکه چوک بچی او چوک شهیدانو و پیرس جوړ کو عباس خپله و ته باندې پیرس شروع نامې کې متمیانو غاور سره یې واوره څه دی وروره ولې که زینب د شام قیدي دی وروره ولې که زینب د شام قیدي دی یا سکینه به ورسره قید وي خرابېږي سکینه څه قیدي کېږي عباس مړ شه یا
زیات شعور ملګوي ویلې سینې کې نه اکبر وي اندور نه کسې مړوي نه متواله سونه لوړ وي په نیزې کې علمدار به یا درته وینو بر یا څه مو خویان دي چوک بندي کې جلخانې کې متمیانو دی وخت کې حسین خپل کلام واخستو څه دی حسین خپل کلام واخستو قدیمه د قیدیانو یې شروع دي شاهنامې کې د مخور به یو کال کېد وي سکینه سره سکینه قسمت بیا نشته مدینې کې سکینه په قید کې داسې مړه شي وروره سکینه په قید کې داسې مړه شي وروره یا بېکپنه په دپان شي سرې حلقې کې صدرې په یا د چا شام چکر بلا شوه یا چوک مشهد کې بکی کې یا حسین بر علی و آل علی بلندتر صلوات دی دپاره صد زمانه خپل جنان د مؤمنان و دلبر منجی عالم بشریت آقا امام زمان ظهور کی تعجیل و شی بلندتر آواز سره درود ختم کن السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا كان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود و محمد و آل محمد اټول نوړان دي تاسو ډیرو قدرمنو عزتمنو ګرانو وروڼو په خدمات کې عرض دی ډیر زیات شوق سره ډیر زیات مینې سره ډیر زیات محبت امام حسین مولا سید الشهدا سره الفات و محبت دی
مغور امین محبت سره څو کسان پات څخه ښکلې روغه چنده د حسین د عظیم حسین د کور پاره د امام برګاه پاره چې انشاءالله در لسم څوارلسم محرم باندې به کار په شروع کیږي خو خوان سره جذبې سره چنده وکوئ رب کریمه رب عظیمه رب رحیمه د مولا سید الشهدا دغه عظیم خونی پاره د مولا سید الشهدا ذکر د پاره کوم ځای جوړیږي دغه چوک چوک صحیح ساخلی رب کریمه د خونی ته آباد وګرځولې کی رب کریمه د کور باندې تخپل رحمتونه برکتونه فراوان وګرځولې کی رب کریمه د کور باندې زمانه مولا الطاف خفیا نازل وګرځولې کی رب کریمه رب عظیمه حلال روزی د دوی زیات وګرځولې کی رب کریمه مسافرین او سفر به خطر وګرځولې کی مریضینو ته شفای عاجل نصیب وګرځولې کی بیا الفاتحه کوم کسانو چندې کې حساب ستایي حقدار او په حق صرف یو منٹ فقهی مسئله دی زنه با هغه فقهی مسئله بینیږي څنګه مبتلا به دي عموما مکسو کوم زیات مراجعه کوي اکثر خلک اشتباه کوي هغه مسئله بینه عموما مسئله خو ډیری دي هغه ان شاء الله د سټولو ته پاته ده غسل حواله سره کا سستانی هغه فتوا داده چې غسل کی دوا شونه دي زیات نه دي دوه شو منزله ده یو سار منزله ده اور میک سرا یو بدن منزله ده دا ترتیبی غسل ده سار بو د اورمیګ ولا سکوم اخیری حصہ دغه پورې به سار پرینځي هغه نه بعد بدن ټوله په یو ځای هم منځه شي ضروري نه دی سوال خي طرف پرینځي بیا چپی طرف دا ضروري نه دی واجب نه دی اگر چې مستحب دی بهتره دی اول خي طرف پرینځه بیا چپی طرف پرینځه کلاس د نجس نه دی لاز اس کومه دی نجاسات سره نه دی بتا ته بلټه کې الاس والے شي هیڅ بو کې نشته درود وای محمد و آل محمد باندې عزیزان گرامی قدر د ما ډیرو قدرمنو عزتمنو ګرانو ورونو د مولا سید الشهدا سلام الله علیه ښکلې متمهنین نن یورې بیا خلاص شولې مولا ذکر سره ټوله دنیا منوره شوه نن دویم ریز دی مولا سید الشهدا کربلا ته ورید شولو کربلا ته ورود سره د مو مجلس و آغاز وشولو نن مو تاسو نه یو صرف دنیا کنج کې د حسین ذکر کیږي دنیا کی واحد سانشتہ سالتا د حسین نمان شیخستا ہے نا فقط مو تاسو شیعہ بلکہ نور مذاہب نا فقط مو تاسو مسلمانان بلکہ نور عادیان والا ہم حسین ذکر کی کینی حسین ذکر کوي حسین نامہ خلی نا فقط انسانان بلکہ جینیان ہم حسین ذکر کی ځای کې راجمع کیږي حسین ذکر کوي نا فقط جینیان بلکہ روایات سکم ځای کې د حسین اغزای تا د خدای پرشتي اسمان نار نزلیږي هر ځای کې حسین ذکر وي خامخوال ته ځان رسوي اس کله هغه محفل کې هغوی کینی حسین ذکر ووري حسین متام کې هغه فرشتي وژړي هغه نه بعد څه کله اسمانو ته هغه فرشتي وخیږي یا نوره فرشتي ورته ایسه تاسو نه د یو ډېر عجیبه خوشبوی راځي دغه عطر د خوشبوی تاسو کوم ځای نه راوړلی دی هغوی ورته یې مو د حسین مجلس کې ناست مو حسین ذکر اورېدلی دی حسین مجلس و حسین ذکر کې مو د خوشبو موندلی دی د خدای ټول مخلوقات محرم کې د حسین ذکر کې مشغول دي حتی جمادات حتی پرندگان حتی حیوانات یوه ورځ یو کس پختنه کوي مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام نه مولا شوا باسته کنه دومره تاکید دومره زیاد سختواله تاسو حسین ذکر نه کوئ دا ویلي څه سبب دی
دومره زیات تاکید حسین ذکر باندې څه حتی دغه پورې روایت شته ځکه مجلس ته پیسې در سره نه وي قرضه راواخله مجلس برګزار کا خلکو ته مړی حسین په راویر کا حسین زیاران ته قرضه راواخله زیاران ته لاړ شه حسین ما په ویراوئ حسین یاد ساتوئ حسین ذکر کوئ څه سبب دی مولا دومره زیات تاکید ور باندې ویلې کوئ نو مولا تیس لیکي لا نسیتم العشورا کما نسیتم الغدیر ځکه دومره زیات تاکید ور باندې کوو څه حسین په ویر نه کوي لکه څنګه غدیر مو په ویر کو اندیشانتی عاشورا در نه په ویر نشي عزیزان گرامی قدر نن الحمدلله عاشورا مو تاسې په زړه دی دنیا کونج کونج کې حسین ذکر دی زه به دا وایم څه د حسین دغه ذکر دنیا کونج کونج کې دا د ورمنې بیبي هغې جملې معجزه دی کومه جمله هغه جمله چې کله ورمنه بیبي تک و تنها بېکاسه او بې یاره ورمنه بیبي بېله تر بېله ولاړه وه د یزید دربار کې دربار د خنو نه ډاک یزید ملعون نشې کې مست خپل هغه منشیات هغه ملعون د خپل بقیات دی دی ټایم کې ورمنه بیبي رمخ کې شوله یزید ملعون ته دی کید کیدک وسعسعیک وناصب جهدک والله لا تمحو ذکرنا ای یزید څومره کوشش کوی شي وکړه څومره مکر و فریب کوی شي وکړه ای یزید څومره زور در کې وي استعمال کا خو ما خدای نه قسم دی څه یزید ته دی مو ذکر نشي ختموای نن معجزات دورمن هغې بیبي جملې څه دنیا کونج کونج کې د حسین حسین نارې دي دنیا کونج کونج کې حسین حسین ذکر دی زه به دغه ذمه دار ځای نه دنیا والاو ته د بیبي پیروکرۍ کې دغه جمله وایم لکه څرنګه بیبي ویلي دي زه به هم دغه عرض وکړم موږ د بیبي پیروکار یو او د دنیا والاو که چېرې تاسو موږ ته حسین ذکر وایي چې نه کافر نه یایو وایو بدعتي نه یایو وایو رافضي نه یایو وایو که مو قتلوئ قتل مو کوئ مونې دمکې کوئ دمکې وکوئ که هر څه واس مو کېږي مونې واس ختم کوئ حتی بقول فرزند زهرا والی سید حسن نصر الله حفظه الله څنګه بزرګوار دی سعاد دنیا خلکو تاسې مو جسمونه وسېځوئ مو جسمونه کومې ایرې جوړې شي هغه هوا کې پرشانې کوئ هرې ذرې ذرې نه به یو آواز رسي یا حسین یا حسین عزیزان گرامی قدر حسین ذکر مو پر اخلائی نشو دا د مو زندگی دی آیا انسان جسم نه روح جدا کوای شي کله انسان جسم نه روح جدا شي خو مړی شو که نه اندشانت حسین عزادري مو سره انداشه دی دا د مو روح دی دا د مو زندگی دی که دا مو نه جدا شو مو مړي یو لکه څرنګې د عربیو شعر یایي که نه كذبت الموت فالحسين مخلد يتجدد موت مرگ درغجونی دی حسین همیشه د پاره دی څومره زمانه تېرېږي حسین کې نوره جدوالی رسي نوره طاقت رسي نوره حسین نماز زیاتېږي لکه څرنګې اردو والا یو شاعر دی څنګه دی یہی څه موت کے سمندر میں سب کچھ بہ جائے گا ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا عزیزان گرامی قدر هیڅ شک و شبهه نشته څه حسین ذکر د مولا حسین عزادري عبادت دی صرف یو درد دل تاسو په خدمت کې عرض کوم د حسین ذکر عبادت دی والله څه زړه مستوی دی دا خبره کوم لکه څرنګه لمونځ عبادت دی که نه روژه عبادت دی خمس عبادت دی زکات عبادت دی بلکې دغه ټولو عباداتو نه بالاترین عبادت د حسین ذکر دی لکه څنګه لمانځه کې ریا لکه څرنګه لمانځه کې ځان خیاله لکه څرنګه لمانځه کې ځان افعال حرام دي لمونځ به تیلوي لمونځ قبلوالي ته نه پرېږدي اندې د حسین ذکر هم دی ته حسین ذکر ته رسي دغه ذکر دغه اعضا صاحب اعضا څوک دی مولا امام زمان دی د دې فرش چختن
مولا امام زمان دی، د دې اعضا چیختنه ورمنه بیبي زینب دی، ورمنه بیبي زهرا سلام الله علیها دی. زنانه ته ورمنې نه شرمېږي څه پړکدارو جامو سره دغه مجلس ته راځي؟ ورمنه غمجنه دی، د تا دغه انداز کې مجلس ته راتلله، ورمنې ته زړه ته خو سکون خود نه ورکوي، ورمنې زړه باندې خنجر ګزار نه دی. ورمنه د حسین غم کې غمجنه، حسین ته اوښکې طلایي، ته دغه انداز کې ورته راشي چې هغه انداز د بیانولو قابل نه وي. نجاف کې یو مجتهد دی، هغه یې چې کله ما د حسین مجلس کولی، چې کله حسین نه ما به واخیستې منبر نه څټ ته به یو سوی سوی اواز راځي، یا ولدي یا حسین، یا ولدي یا حسین، د ما ګرانه زویه حسین. ورمنه بیبي سوي سوي زړه سره فریادونه کوي، و ته پړکېدارو جامو سره او هغه نازیبا انداز سره رسي چې هغه انداز د حسین مور زړه باندې ګزار دی. والله د زړه درد نه یم. یا ته هغه جوانه څه ته جلوس پاره داسې کپړه یا داسې لباس یا داسې ځان جوړوي څه وړ شهزاده یا اتلس کلنه علی اکبر ته به څنګه مخ ښیي ته؟ هغه علی اکبر څخه یوسف زهرا و. یوسف نه ښکلی اکبر خاورو کې خط پت و، ښکلی مخې مرغللو سره غلطي دا و ته میکاپ وکې. معاذ الله، موږ ژبې باندې ځان له الفاظ نه رسي. دا څه خلته ته شیعه یې، څه خلته حسین والونکی یې، ته د حسین اصلي دښمن یې، ته د حسین ذکر خرپولې کوشش کې لګیا یې، ته سازش شکار شوی. درود وای محمد و آل محمد باندې. هذه شقشقه، بس دا مې یو زړه درد و، یو زړه کې مې یوه خبره وه چې زوري مې ګڼله څه بیانې کوم. بس د وړونو مولا امام حسین ذکر عبادات دی. عزیزان گرامی قدر، لکه څنګه مو ته ویلی دي فلسفه دی و دغه ذکر. هغه فلسفه د مولا امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام یہی چې هغه فلسفه دا دی چې تاسو امامات پویر نه کوئ. مهم دا دی چې امام ته یاد وي. مولا سید الشهدا دغه ذکر دغه عزاداری که امامات ته ورسولو تاسو بس حقیقي عبادت مو کړی دی. که امامات ته یې نه ورسولو بوی شوه څه رسم رواج کې مو زندګي ضایع کړې دی. نن مو تاسو زمانې مولا زنده دی، مو تاسو صاحب مغا دی، مو تاسو چیختان، مو تاسو امام زمانې حجت دی، مو تاسو ته زمانې امام یاد دی. توجه مو دی؟ مو تاسو د خپل امام یاد دی؟ که دغه عزاداري، که دغه د حسین متام، د حسین ذکر زمانې مولا ته ورسولو وشوه، مو خپل عبادت کې کامیاب یو. که نه ورسولو رسم رواج کې مو زندگی ختمه کړې دی. عزیزان گرامی قدر، دا یو راز لري، فلسفه لري. حسین ته ولې دومره اهمیت امامان ورکړی دی؟ ځکه څه ظهور کې بیا امام زمان بیله نشي. ځکه چې مو تاسو زمانې مولا نن مو تاسو ته انتظار کې دی، مو تا ته سترګې دي. مولا غیبات کې دی، مولا خپل نازنین بدن مو تاسو نظرونه غیب دی. اغ حدیث مصداق نو ګرځېږو چې مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي چې مولا دپاره به دوه غیبتونه وي. یو غیبت صغرا، کم غیبت، وړوکې غیبت. یو غیبت کبرا، ډېر طولاني غیبت. اخ طولاني غیبت کې به ډېر بدبخت شیه، ډېر ناداني خلک به دغه وایي ونسول امام. ډېر بدبخت خلک به خپل امام په ویر کې، امام به یاد نه وځي، په ویر به شي. ډېر خلک به دا وایي چې نه ما ته امام مړ شوی دی، نعوذ بالله. ډېر خلک به وایي چې قتل، امام قاتل شوی دی. ډېر خلک به وایي چې نه لم یولد، امام سره پیدا نه دی شوی، نعوذ بالله. عزیزان گرامی قدر، مهدویت والعقیده، مولا منجی والعقیده څه آخر زمانه کې به یو قاص رسی چې هغه به دغه دنیا ته، دغه جهان ته عدل انصاف حکومت نفیذ کوي، دغه ته به نجات ورکوي. دا عقیده ټولو دینو ادیانو کې دی.
یهودیانو دین کې هم شته هغوی آخري زمانې کې به حضرت مسیح رسی ټول دنیا ته به عدل انصاف حکومت قیموي. مسیحیان هم یې حضرت عیسی علیه السلام به آسمانو نه دوباره راشي عدل انصاف به قیم کی. حتی هندوان هم یې امور آخري کوم کاس ته به راشي. زرتشت هم یې سوشیانت هغه به راشي هغه به عدل انصاف قیم کی. اهل سنت والجماعت د مولون هغوی هم دي عقیدې قیل دي چې امام مهدي به رسی، خو صرف فرق دغه دی چې هغوی څه مولا پیدا نه دی شوی، میسونه پیدا شوی دی. هغوی هم عقیده دی چې المهدي من ولد الفاطمه، مهدي د ورمن زهرا اولاد نه دی. دا د ټولو عقیده دی، خو یمو شیعو عقیده یوه خاصه دی، یو خصوصیات دی، یمو خاص دی عقیده. توجه مو دی که نه؟ یمو عقیده خصوصیات دغه دی چې مولا زنده دی، مولا د مو تا په شانتې زندگی کوي. مولا مو تاسو سره یوه رابطه دی. قرآن مجید کې د پروردګار فرمایش کې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا، هغسې کسانو چې تاسو مؤمنانو تاسو صبر اختیار کړئ. صبر څه کله تاسو اختیار کړئ دویمې مرحلې کې بیا استقامت وښیئ، وصابروا بیا استقامت وښیئ. دریمه مرحله والرابطو، تاسو رابطه اختیار کړئ. بیا واتقوا الله، څلورمې مرحلې کې تقوا اختیار کړئ لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو کامیاب شئ. مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام ته یو کس راغللو. مولانا پختنه کوي مولا صبر نه د پیغام، استقامت نه د پیغام، تقوا نه د پیغام، ایمان نه د پیغام. مولا دا راته وایي چې رابطو چا سره رابطه وساتو. پنځمه قبله ده ته فرمایش کوي چې رابطونه مطلب تاسو نه یو اخر زماني والا شیعه دي. آخری زمانی شیعو ته خدای مخاطب دی آشیعو خپل زمانی مولا سره رابطه وساتوی. مولا پویر نکوی، مولا سره مرتبط اوسوی. انداز مولا می یاد وی دا ډیر غټه کیسه ده. چې کله تا مولا یاد دی مولا خپل ته خامخا یادوي. مولا خو ډیر مهربان دی کنه، خو مو بدبخت یو چې مو مولا پویر کړی دی. حتی علما چې کوم د مولا وظایفو کې څه غیبت کبرا کې مو باندې مولا څه حق دي، څه وظایف دي، هغه وظایف نه یوه وظیفه دا ښیي چې موږ کله استغاثه کوو هم مولا سره استغاثه وکړو، مولا ته فریاد وکړو. ویلې چې مکه مولا مې یاد وي څه معنی مولا مو ذهنونه ونځي. هغه غوندې کې بدبخت کسانو نه ونه ګرځېږو چې کوم بدبخت کسان د پنځمه قبله یادوي. جناب مقدس اردبیلی چې اصل نامه احمد و، اردبیل اوسیدونکی و، دومره زیات پاکیزه انسان و چې مقدس لقب پرېوتو. مقدس اردبیلی ډېر با شخصیت دی، ډېر اوچاته شخصیت و، ډېر عظیم کاس دی، ډېر غټ مجتهد پاتې شوی دی. دمو هغه عظیم شخصیت هغه شاګرد نه شیخ هور عملی بزرګار، شیخ هور عملی د مقدس اردبیلی شاګرد و. دا هم ډېر عظیم شخصیت پاتې شوی، ډېر کتابونه لیکلي دي. شیخ هور عملی نقل کوي چې وارث ما دی ما سترګې غړولې نجف اشرف کې کومې مدرسې کې چې مو وو هغې مدرسې کې حجرې نه مقدس اردبیلي خپلې حجرې نه ووتلو. چې زه ویښ وم سترګې غړولې نیمه شپه وه، حجرې نه بهر ووتو، مدرسې نه هم بهر ووتو. سترګې مې غړولې چې مقدس اردبیلي مولا امیر المؤمنین حرام طرف ته روان شو. ما خو ویله چې خدایه د مولا حرام خو اوس بند دی، دې ټایم کې د ما استاد څه کوي شاید غلط شوي. زه اوس ورسته ورسته ورو روان شولم چې ما سترګې غړولې حرام دروازې بند وې. خو چې کله مقدس اردبیلي ورنږدې شو حرام دروازې په خپله خلاصې شولې. دومره عظیم شخصیت و چې حرام دروازې خپله خلاصې شولې. مقدس اردبیلي نه وتلو. دغه واقعه اردوو عادلو شخصیاتونه عظیمو شخصیاتونه نقل دی، لحاظه دی کې 100% یقیني واقعه دی، دی کې هیڅ قسم د شک گنجایش نشته. شیخ هور عملی هم د مو ډېر عظیم مجتهد دی، مقدس اردبیلي هم ډېر عظیم شخصیت پاتې شوی دی. چې کله مولا امیر المؤمنین حرام ته نه وتلو ما بهر نه غوږ واچولو چا سې خبرې کولې، ورو ورو څه خبرې وکړلې، هغه نه بعد بهر ووتلو. ما سترګې غړولې چې خدایه دینه خو څوک نه و، ما استاد سره چا خبرې وکړې. دغه راز
ته پریشان وم څه کس هم د ما استاد کوفې طرف ته روان شولو. ایسو کوفې طرف ته زه هم ورپسې روان شوم. سترګې د غړوم څه د ما استاد مسجد کوفې ته ننوتلو. کوفې والا کوم مسجد دی، خدای مو تاسو ټول ته دغه زیارت نصیب کړي. کوفې مسجد کې یو واجب الموز دی، یو مقبول حج برابر دی. ایسه کله کوفې مسجد ته ننوتلو، کوفې مسجد کې سترګې غړوم، هغه محراب ته لاړو. کوم محراب کې مولا امیر المؤمنین مبارک ټنډې باندې زخم خوړلی و. ایسه هغه محراب کې ودرېدلو، بیا یې چا څه خبرې وکړلې. هغه نه بعد راووتلو، مسجد حنانه طرف ته راغلو. دې ټایم کې مور باندې غږ وکړو، استاد زه فوراً وپېژندلم. ما ته د کا شهور مولي ته یې؟ ما ته وویل ها استاد زه یم. خو ما تا ته قسم هغو دوو شخصیات وي چې تا مولا امیر المؤمنین حرام کې اوسه خبرې وکړي. بیا ما تا ته قسم هغه شخصیات وي چې تا مولا امیر المؤمنین محراب کې اوسه خبرې وکړي. ما ته وایه د ماجرات څه دی، د کیسه څه دی؟ مقدس اردبیلی بزرگوار دی چې کله هم هغه شهور عملی ته دا نقل کوي چې یو شهر سره دا کیسه دیم ویلا نه ده. هغه شهر دا څو پرې زه زنده وم، څو پرې زه زندګۍ کې وم، دا واقعه به هېچا ته نه وایي. ها که زه وفات شم هغه نه بعد چا ته ویله به کې نشته. نه شهور عملی مقدس اردبیلی وفات نه بعد خپل کتاب کې لیکلی دی. او تکو څه کله ما ته علمي مسله پیښه شي، علمي مشکلاتو کې راګیر شم، راه حل نه وي راته، سخت پریشان شم، نه زه بیا مولا امیر المؤمنین حرام ته راځم. مولا امیر المؤمنین دغه مسلو پوښتنه کوم، مولا امیر المؤمنین مو ته ځواب یایي. دومره عظیم شخصیت دی مقدس اردبیلي. خو هېڅ نن څه کله زه ورته راغلم مولا امیر المؤمنین ته، ما خپل لاسونه د مولا امیر المؤمنین ظریح مبارک یې واچول. مولا امیر المؤمنین ته مو خپل مشکل بیان کړل. مولا امیر المؤمنین یې څه ډېر غصې حالات کې، جذبې حالات کې، شجاعانه انداز کې مو ته د کا مقدس اردبیلي ویلې ته خپل زمانې چیښته نه لرې. اوس د تاسو امام صاحب العصر دی، لاړ شه هغه نه پوښتنه وکړه. استغاثه کوي هم هغه نه استغاثه وکړه. مکه امام یاد وي، امام په ویر نه کوي تاسو. ایسه کله دا خبره ما ته وکړله، ایسه هغه نه بعد ما ته مولا امیر المؤمنین ویله لاړ شه کوفې مسجد ته. کوفې مسجد کې مولا تا ته انتظار کې دی. عزیزان گرامی قدر، مولا مو تاسو ته انتظار کې دی. والله څه کله به یو شی ما ته آواز وکړي یا صاحب العصر والزمان ادرکني. دا د مو څومره بدبختي دی چې مولا مو سره دوره یو مینې اظهار کوي، خو مو تاسو دغه بدبخت دی چې سره یادوو یا نه مولا. ایس هغه نه بعد مقدس اردبیلي دی چې زه راغللم کوفې مسجد کې مو مولا نه پوښتنه وکړه. مولا راته هغې مشکل هغې پوښتنې ځواب راکړلو، مشکل مو حل شولو. شو دې نه بعد روان خپل کور ته. آیت الله العظما بهجت بزرگوار رحمت الله تعالی علیه، خدای هغه اجنمو باندې رحم وکړه. ډېر عظیم شخصیت و، ډېر غټ عارف و، عارف کامل و. دغه عظیم شخصیت فرمایش کوي اوړنو آشیاو نور خو پرېږده چې کله هسې پاڅېږي کنیو هم یورې امام یادوئ. امام باندې دا ډېره ښه لګېږي چې امام نما خلوئ. حتی چې کله تاسو مولا نما واخلوئ که نه، مولا ته استغاثه وکړو، دې نه مخکې چې د تا خولې اوازې تا غېږو ته ورسېږي، مولا ته رسېدلی دی. مولا دومره درته نږدې دی. عزیزان گرامی قدر، پس مولا سره یو خاص رابطه ضروري دی. ویلې ځکه ضروري دی چې مولا اوس فی الحال زمانې کې مو تاسو ته زمانې مولا امتیان یو. قرآن مجید کې د خدای فرمایش کوي یوم ندعو کل اناس بامامهم. قیامت ورځې به مو هر یو امت خپل امام نامې سره پڅوو. مو تاسو امام څوک دی؟ موږ چا امتیان یو؟ دا ډېره بدبختۍ خبره نه دی. مولا حسین ذکر مقصد و هدف دا دی چې تا ته خپل زمانې امام یاد کی. مولا امام حسین زمانې مولا خپل منځو کې ډېر ګهره تعلق دی.
ځکه ډېر ګهر تعلق دی چې کله زمانې مولا اولین قدم واخلي هغه جانډونې به لیکلي یا لثارات الحسین دغه فوج نعره بندوي یا لثارات الحسین مو د حسین ویني انتقام کوونکي یو این طالب بظهول دم الکربلا هغه کس هغه د حسین انتقام د حسین ویني انتقام طالب دی چیرته یا ابن احمد ته چیرته یو کاس د هغه د دوی ندبې کې دغه ایس یا ابن احمد هل الیک سبیل ان تلقا آیا څه لیاره شته چې د تا ښکلي مخ زیارت وکړم اس مغه ټایم کې مولوي आवाज ته راغلو ها لیاره شته د صرف ګناهانې تار کا ته صرف ګناهانې تار کا ویلې څه ګناهانې نجاسات دی دا نجاسات لا یمسه الا المطهرون دا هغه ذات چې سوای پاک و مطهرو کسان نه بل څوک نشي ټچ کولی عزیزان گرامی قدر پس مولا سره مو تاسو اندای و رابطه وي مولا ته مو غږ وي مولا مې یاد وي انشاءالله که خدای زندگی و مو اوریزی کوم مو نمبر ولا مجالس دی هغه زمانه مولا یو خاص مینه یو خاص محبت مو تاسو خدمت کې عرض کوو چې زمانه مولا سره په کار دی یو خاص محبت یو خاص مینه مو وي اټولو امامانو مینه مو باندې واجب ده قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى دی آیات زمن کی ټولو امامانو محبت واجب دی دغه اهل سنت والجماعت هم ټول مني شافعی اهل سنت والجماعت ورونو یو عظیم امام دی هغه ایس اهل بیت تاسو مینا المنځ کی تاسو مینا زکات کی تاسو مینا ټولو عبادتو کی واجب دی که تاسو مینا نه وي دا ټول عبادت فضل دي دغه ټول مني خو مو شیعه د زمانه مولا پیروکاران یو امتیان یو مولا سره په کار دی یو خاص مینه وي یو خاص محبت مو یو خاص الفات مو وي ان شاء الله آینده مجالسو کې به دا عرض کوم چې څه خلته په کار دی مو خاص مینه وي عزیزان گرامی قدر بهجت بزرگوار ځکه مو دا موضوع منتخب کړو چې بهجت بزرگوار یی چې څومره زمانه مولا ظهور ته زمانه نږدې کیږي مغرور مؤمنانو باندې سختیانی راځي مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام دی حدیث کې داسې فرمایش کوي مولانا پختنا کا مولا د تاسو امر د تاسو ظهور به کله کیږي مولا ته ویل هاي هات ډیر ور یاد مولا غي زمانه کې ویل څه ډیر ور یاد څه مطلب مولا ډیر ور یاد څه ځکه ډیر ور یاد څه لا یکون هذا الامر دغه ظهور بوره نو کیږي حتی تغربلوا ثم تغربلوا حتی يبقى سب ويبقى القدر حتی تاسو غربیل شوي تاسو امتحان شو بیا غربیل شوي بیا امتحان شوي بیا غربیل شو بیا امتحان شو دومره سخت به غربیل شوي دومره به امتحان شو چې ډیر کم کسان به باد شي نور به ټوله تال شي سخت د اخر زمانه کې ایمان ساتله شپږم مولا دی چې ورځې مؤمن به وځي خونې نه شپه به کافر راګرځي خونې ته ماښام به مؤمن څه ملي بیشترینی سبې به کافر ارپڅېږي مو تاسو د موبایلاتو څه کوم حالات د اندازې دی که نه دی نه یقینا دې زمانې کې صرف کې د نجات لیاره دی هغه خپل زمانې مولا سره ارتباط دی خپل مولا سره یو خاص مینه دی یو خاص محبت د څرګنده مینه د ستایش دغه مینه د محبت ته دغه سختیونه امتحانونه په سوای شي درود وای محمد و آل محمد باندې عزیزان گرامی قدر بیا د بهجت بزرگوار یو بل ځای کې داسې فرمایش کوي چې تاسو زمانې مولا ظهور ته ډېره دعا کوئ هغه دعاونې څخه ډېر زیات تاکید شوی دی روایتو کې هغوی نه یوه دعا دا دی چې زمانې مولا ظهور ته ډېره دعا کوئ په خپله زمانې چښتان داسې چې اکثرو دعا بتعجیل الفرج فإن فرجنا فرجکم تاسو د مو ظهور دعا ډېره زیاته کوئ ویلي چې د مو کوم ظهور د مو کوم فرج دی دې کې د تاسو خوشحالي دی د تاسو ظهور دی
بهجات بزرګوري دا دعا ځکه ډېره کوئ چې زمانې مولا غیبات کې ډېره سخته زندگی کوي ویلې مو تاسو ګناهانو واجې نه مولا غیب دی مولا مظلوم دی څه کله زمانې مولا مظلومیت خبره کېږي عموما مو تاسو ذهنو کې ارچي چې نه زمانې مولا څنګه مظلوم کېدای شي مولا امام حسین ویلي نه و مظلوم مولا علی نه و مظلوم ویلي هغه امامان نه و اندې شانتې هغوی باندې هم مظلومیت زیاده تر حصه خپلو شاو طرف نه وه که مولا امام حسین کوفیانو قبول کړی و شهید بشی و شهید بشی و ټول امامان شهیدیږي ټول امامان شهیدان شول خو داسې طریقې څه خو نه که نه د دښمن دومره ویلې جاري شو دښمن کې دومره جرات ویلې راغلو څه حسین ته وړوکې شهزادیه پرې نخلو دښنه کې دومره جرات چا ورکو دښنه ته دومره جرات څه واړې بلبلې لاسونو کې تسبیح واچولې دا جرات چا ورکو دومره جاري ویلې شو ځکه چې شاه و امام پرېښلو که نه کوفیان مولا امام حسین ته مرستې ته نه راغلل که نه مولا مدینې نه مکې ته مکې نه کوفي د ټوله شهرونه مولا یو شهر ته لاړو یو کاس ته بلله وکړله ټولو څه ځوابونه ویل کړل چا ورته ویله چې مولا د توره به دیر کوم د واس به دیر کوم خو زه نشم دیر تلای چا یو څه چا بل څه مولا سره څو کسان راغلل سر 72 هغې زمانې کې ویلې سر 72 شیعه وو عزیزان گرامی قدر انده فریاد مو تاسو هم د مولا امام زمان سره داسې ښه نه و چې مو زمانې مولا سره مغه څه کوو چې کوم کوفیانو حسین سره کړي وي خبر یا نه و انداسې مو حسین په ویر نه کړو انداسې مو حسین زمان په ویر نه کړو مولا امام زمان په ویر نه کړو مولا امام زمان بیله پرې نږدو بهجات بزرګوار دی چې مولا امام زمان ډېر مظلوم دی ځکه ډېر مظلوم دی چې هغه بیابانو غرونو کې زندګۍ باندې مجبور دی کوم ځای ته لاړ شي ګناهانې دي مولا ته سکون نه میلاویږي مولا ته څو ځایونو کې سکون میلاویږي یو حوزه علمیه هغه ځای کې چې د زمانې مولا درس و تدریس کیږي یا د حسین ذکر کې حسین مجلس کې حسین مجلس کی زمانے مولا ته سکون ملائیږي حتمن رسی مولا حسین ذکر ته اس مولا غربات معنو نه یوه معنا غربات عربی کې مسافر ته یې که نه یوه معنا دا دی چې مولا چونکې ټولو اهل بیتو مدینې سره ډېره مینه وه ډېر محبت یې و زمانې مولا هم مدینې سره ډېره مینه دی ډېر محبت دی خو مدینه د اهل بیتو د خنو قبضې کې دی مولا بهجات بزرګواري چې مدینې ته ډېر نشي تلای مولا مسافر دی مولا مدینې ته زړه خوږېږي ټولو امامانو مدینې سره یوه مینه وه یو خاص الفات یې و ځکه چې مدینې کې پیغمبر اکرم ګران قدمونه کوم خستي و که نه امامانو قدمونه یادول مدینه هر چا باندې ډېره ګرانه وه خو دوو شخصیاتو باندې مدینه بېحده ګرانه وه دوه داسې شخصیات وو چې هغوی مدینې پرېښللې یوې طریقې سره ورباندې راضي نه وو هغو شخصیاتو نه یو شخصیت مولا امام حسین و بل شخصیت ورمنه بیبی زینب و مولا امام حسین ته به هغه یادېدلو چې پیغمبر به خپل مټو باندې سپور کړی و مولا امام حسین ته به هغه یادېدلو چې پیغمبر به وړې ګوتې نه نیولو و مسجد نبوي ته به تللو پیغمبر یوه منډه ورته یاد وه حسین باندې ځکه مدینه ګرانه وه خو یوه بله وجه هم وه چې هغوی وجې نه ورمنه زینب هم مدینه نشوه پرېښله هغه وجه هغه وه چې مولا امام حسین به خپلې ګرانې مور ورمنې زهرا سره مولا به د ورمنې زهرا لاس ونیول واړه لاس سره مدینې چلو کې به روان و کله
جنت البقی ته بلوړل حمزه قبر باندې بشړېدله کله به پیغمبر قبر ته لوړله ورمنې بیبي زینب هم دغه روټینو خپلې مور سره به پیغمبر قبر ته د حمزه قبر ته راتلله ډېره ورباندې مدینه ګرانه وه ډېره مدینې سره یې مینه وه هی کاش یو وخت حسین باندې داسې راغلو یو وخت ورمنې زینب باندې داسې راغلو چې هغه ګرانه مدینه یې وشوه پرې خللې نه مجبور شول هسې کله حسین مدینې نه وتو که نه کله ورته یقین شو څه شوه مدینه د موسېدلې ځای نه شو حسین څه وکړل ټولو نه اول بني هاشم ټوله جوانان ټوله بیبیان یې راټولې کړلې ټولو بیبیانو ته حکم وکړل څو ټولو نه اول د پیغمبر قبر ته لوړ شو پیغمبر قبر کې څه مولا حسین داسې سوي الفاظ استعمال کړل څه بني هاشمو جوانانو بني هاشمو بیبیانو کې ټوی کوکې ژړا چاته شوې پیغمبر قبر کې د مولای مو حسین داسې د ما ګرانه نیکه رسول الله ما باندې ته ډېر ګران وي تا قبر نه جدایي ما دپاره مرګ دی خو زه څه وکړم ظالمان د دا نشي برداشت کوی زه وشوه مدینه پرېږدم عزادار وایي هغه نه بعد مولای امام حسن قبر ته راغللو عیسی حسین ډېر ملایم قدمونه کېښلل ورو د پیغمبر قبر ته مولای امام حسن قبر ته راغلل خو چې کله ورمنې بیبي زهرا قبر ته راتللو مور قبر ته یې په منډو راشړت شولو منډو سره راشړت دی عزادارو تاریخ الفاظ داسې دي چې کله مور قبر ته حسین نږدې شو یور حسین په خپېړو شولو حسین ګینډې ولګولې ورو د مور قبر ته راغللو مور ته یو فریاد وکړو د ما ګرانې مورې کله حسین زړه راتانګ شولې کله حسین زړه غمجان شولې زه به د تا قبر ته ورتللو ما به تا قبر سینا کې خلله ما به تا قبر نه غوږه تاو کړه ما زړه ته به سکون میلاو شو ګرانې مورې وشوه ظالمانو ماره دا سکون سلب کړلو عزادارو ایسه کله د ورمنې بیبي قبر ته راغلل که نه یو ډېر آهوبکا وه ژړا وه فریادونه وو راوي د داسې ایس موږ دا ویله څو ګویا اهل بیتو کې چوک مړ شولو جنازه د دومره آهوبکا د کېږي ایسه همدغو مرحلو کې همدغو وختو کې یمنه یو د وشوه د ورمنې قبر نه وځي ټوله څه کله په وتلو شولو ورمنې قبر باندې یوه سپین سارې بیبي ناسته دی ورمنې قبر نه د نه پڅېږي ټوله روان شول حتی مولای امام حسین هم وشوه پاڅېدلو ورمنه زینب هم وشوه پاڅېدله دې ټایم کې احساس شوه عباس کله پسېدلو د عباس مېړنۍ مور ام البنین ورو اواز سره عباس ته غږ وکړو عباس وروره لږ ودره عباس زویا اوره ما څه د ما ګرانې مورې ویلې یوه شوه ټولو رخصتي واخیسته ویلې نه څه ورته کو تا سره مې یوه ډېره ضروري خبره دی ټول چې کله لاړل ورته کو د ما ګرانه زویا عباسه ما زړه ته ډېر درد کوي ما زړه ډېر زیات غمجان دی ما سره د ورمنې قبر نیوه وعده وکړه ما سره ورمنې کارو باندې وعده وکړه چې ما زړه ته سکون میلاو شي د ما ګرانې مورې ته حکم وکړه عباس ته حکم نه جار وي قربان وي ورته که نه داسې نه یورې ورمنې ام البنین خپل سار نه چادر کار ته کړلو چې کله یې چادر کار ته کړلو سپین کې سیوانې رامنډ کړلو هغه نه بعد عباس ته لکه د ما عباسه زویه یو لاس ورمنې قبر نه کېږده عباسه زویه بل لاس د ما سپینو کې سیوانو نه کېږده یو قسم رسوه که یوه وعده رسوه که هغه دا عباسه زویه څو پورې زنده وي ورمنې چادر ته چوک ننداره ونه کړي
عباس زویا سو پوری زنداوی وڑی بلبلی وڑو کی چادار محفوظ ہوئی عباس زویا آخری وعدار سوکا موتا پاتا دے علم غیب لرم عباس زویا موتا پاتا دے سو توڑ مندونا بو پریشی خو عباس زویا کوڑ مندونا دیتا پریشی خوڑا سا کی ناب تگیری بیا مشق خپلو خوا خو کی ونیسا زبداویم ام البنین عباس بخاک ضرور کڑوی سکل خوا خو کی مشق سروائی شو دما گران موری وشو اوز دا عباس قصور پوتی نشو बीबी څه وته ای زوراواری علم دوری خیرت مادی یا زوراواری علم دوری غیرت مالی و یا موسالو شاد رسول الله روزیتا یا دماس پینه سارنی لوس کیگ دا کسام ویرکا یا څه زیناو چې ته پرې نګداوي تاسې ته متمیانو عباس چې کله دا جمله واورېده څه یې وکړه عباس دسی سور شو خدایا یا اسبین مخدا عباس دسی سور شو خدایا یا اسبین لاسونه هر دوا وچول سینیتا یا دماراگو علی ده یا خپلی وینی خوب ویر کم خور بکریتا بی بی څه وته ای ساکینه دې ټوله خونې باندې ګرانه یا سکینه دې ټوله خونې باندې ګرانه وه و به هر وخت ویر کوه وړي وریري ته یا ته ژمدی وي سکینه چوک په ژړو کې یا زب بیا څنګه راڅو دی بکیدا پر یاد وکوئی کربلا کی ډیر استړیا حسین متمیانو
کپیلا څه کربلا ته داخله شوه کربلا سره خبرې کېږي څه یایي کربلا لړزېږه ما نن محرم دی کربلا لړزېږه ما نن محرم دی کربلا کایږه ما نن محرم دی متامیانو مولا حسین د کربلا ځمکې د بل څو ویله و د کربلا ځمکې یا خو سوي سکینه لمنې نه دي یا خو سوي سکینه لمنې نه دي کربلا زه درته راغلم نن خمجان دی کربلا ځمکې یا خو دالته زینب منډې کړي نه دي یا خو دالته زینب منډې کړي نه دي یا کربلا ننی اول یخ قدم دی و متمیانو کربلا ځمکه ګویا شوه مولا حسین دی څه ویله و مولا سکینه لمنې ما خاورو نیسیږي سکینه لمنې ما خاورو نیسیږي هر ظالم بس جوام دام قسم ده یا خطان اصغر ویني تالی ندی یا خطان اصغر ویني تالی ندی یا نوب باندې و نراغلی وام دی سکینه غوږونه سره په وینو نه دي وای سکینه غوږونه سره وینو کې نه دي کربلا ځمکې ور یخ ویا لسام ده خور بتلی زینبیانی وی ولاړه یا خور بتلی زینبیانی وی ولاړه یا تبی وکسیت نشان کلام کلام دے زب چک چک یا خوام دتا پخاورو زب چک چک یا خوام دتا پخاورو تبی وکسی غم جال سنگی دولا سام دے یا ماخی می بوئی ماخی بیب مزدگار دالتا سیجی یا نرغلی یا مخوم دی ولسم دی صدری دسیدار پسی منصوبی یا شکر وکد حسین ذکر کرام دی یا حسین
अल्लाह लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून तुरजा में सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह या अला बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद या अला बिहक़्क़ि अली व अंतल अला या अला बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ या अला बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन या अला बिहक़्क़ि हुसैन व अंतल क़दीमुल इहसान या अला बिहक़्क़ि मौला इमाम ज़मान रबी करीमा रबी अज़ीमा रबी रहीमा खुदा तबो कुमु कसानो अज़दरे के द हुसैन ज़िक्र की शिरकत व रबी करीमा रबी अज़ीमा द शिरकत व दरगाह के तना कबूल मंजूर वगर ज़वाली की रबी करीमा रबी अज़ीमा रबी रहीमा खुदा ती महफूज वसत अली की रबी करीमा द हुसैन हकीकी अज़ादार ने दो शुमार वगर ज़वाली की रबी करीमा रबी अज़ीमा